د ټولو نه مخکې خو زه د نیا پیغام چې کوم دی نیوز چینل دی د هغې ډېره زیاته شکریه ادا کوم. هغو ماته د خبرو کولو مقرره کړه او زه د ایان فاونډیشن ډایرکټر جهانګیر تاسو ته مخاطب یم د ایان فاونډیشن د اړخه. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه په خپل یو معذور انسان یم، د بل ما پاسې بل مې کینې په تلو کې په راتلو کې په ناڅه پاسه کې د بل محتاج یم، خو چونکې دا ما خپله محتاجي نه ده ګڼلې او د دې محتاجۍ په وجه باندې یا د دې په مد نظر رکھتے ہوئے په دې خبرو باندې ما یو خپل ځان له یو میشن جوړ کړی دی، خپل یو مقصد مې جوړ کړی دی چې ایان فاونډیشن چې دی دا به د غریب د یتیم او د داسې زما په شان کوم معذوران خلک چې دي طبقه چې ده هغه به زه اوچتوم او په دې باندې به زه اعلی تعلیم کوم. الله دې موږ له وس راکړي ټولو له. خو په دې کې ما ته ډېرې زیاتې مسلې مخې ته راغلي دي او چونکې زه پخپله هم دونه مالي حیثیت زموږ دونه نشته چې یاره موږ د هغو سره دومره مرسته وکړو. خو زما عوام چې کوم دی هغه ښه دي، که موږ لږ لږ هم سره ټول کړو او په دې ماشومانانو باندې تاسو زما سره دا میشن کامیاب کړي، ما په دې کې کامیاب کړي او په دې ماشومانو باندې موږ مخې ته تعلیم وکړو، نو دوی به د قوم یو سرمایه جوړه شي، دوی به د قوم یو ښه پرسنالټي به دوی پای کې به حساب شي د دهشتګردۍ نه، د غلطو کارونو نه، د ډیران کې چې کوم خځلې ټولې د هغې نه، چایونو خرڅوي د هغې نه، کم چې سګرټ څکي د هغې نه، د چرسو نه، د دې ټولو مسلو نه به دوی پامان شي، خپل سبق طرف ته به فکر شي، د قرآن سبق طرف ته به فکر شي. نو په دې کار خیر کې زه د سواد د ټولو عوامو نه زه دا یو امید ساتم، تمنا ساتم چې دوی به زما سره په دې کې مرسته کوي. بل اړخ ته که تاسو سوچ وکړئ نو ما په دې 2018 کې الحمدلله 71 ماشومان چې کوم دي هغه ما سپورټ کړي دي او په د هغې ټول ریکارډ زما سره موجود دی. زه تاسو ته ښودی شم ځکه چې زه د دې ماشومانو که تاسو ما له 1 روپۍ راکوئ زه به د قیامت پر ورځ د دوی ذمهوار یم. زه په دې ماشومانو باندې دا 1 روپۍ به زه لګوم، زه خپل ټایم ورکوم. نو دغه شانتې ما د دې لپاره یو څو اهم سوچونه کړي دي، هغه زه تاسو ته وړاندې کوم. انشاءالله امید ساتم چې تاسو به زما سره په دې کې مرسته وکړئ. کوم زما د منګورې څومره دوکانداران چې دي، څومره د غریب د هغو سره دا ګټې جمع کېږي، داسې نور سره کباړ د اخوا دېخوا جمع شي، نو زه به تاسو ته د خپل په دې نیا پیغام په واتساپ باندې خپل فون نمبر درکړم او تاسو به ما ته کال کوئ، زه به درځم هغه کباړ هغه ګټې وغیره هغه به ما ته راکوئ چې هغه کم به زه خرڅوم، هغه پیسې به زه هم په دغې فنډ کې ږدم کومې چې د ایان فاونډیشن خپل فنډ دی او هغه پیسې به زه بیا په دغه وړو لګوم. بل اړخ ته ما دا سوچ کړی دی که چېرې تاسو وشي که داسې چېرته وکړئ تاسو زما سره او زه امید ساتم خامخا به کوئ، ځکه چې موږ ټول چې رايوځای شو د دې نه به څه جوړ شي چې 100 روپۍ په هره میاشت کې 100 روپۍ ماشوم نن سبا د ورځې خوري، خو زه زما خپل یو ټارګېټ دی چې 100 روپۍ هر کس ما سره خپل یو ټارګېټ کړي چې په هر 5 تاریخ باندې ته راتلی شي ما نه خپل 100 روپۍ وړه. نو چې داسې یو څونه کسان زموږ سره راجمع شو په دې باندې دا څه پیسې چې راجمع کېږي په دې کې د وړو جامه پیزار کتابونه د هغو فیس څومره چې دی دا به زه ورکوم، هم د دغې پیسو نه به یې ورکوم. بله اړخ ته که موږ یو سوچ وکړو نو زه د سوات کې ډېر زیات بورډونه دي، داسې بډ بورډ والا دي، نور هم داسې 8 بورډه دي، د هغو ته درخواست کوم چې موږ یو کاپي موږ ما رانیسي د خپله خوشخطۍ لپاره د ایان سن سیریز په نوم باندې دا تاسو کتی شئ. دا ما ټول سکولونو ته دا وګورئ تاسو، دا ما ټول سکولونو والا ته دا دغه کړي ده چې یاره تاسو به دا کاپي ولګوئ. د دې سره د ماشوم ختم ښکلی کېږي او د دې نه چې کم 15 روپۍ 10 روپۍ بچت کېږي هغه به د ایان فاونډیشن فنډ ته ځي. نو په هغې باندې هم زموږ ډېر څه کېدی چې ډېر کار خیر چې کوم دی هغه موږ ته راتلی شي په دې باندې. نو دغه شانتې که تاسو سوچ وکړئ د کم دا سکولونو والا چې دي پرایویټ سکولونو والا دوی په دې ګرمیان چټیانې روانې دي، د هغې لپاره دوی هومورک ورکوي. زه په خپل یو کمپیوټر اسسټنټ یم، کمپیوټر اپریټر یم، زما خپل آیډیا شته، زه به تاسو ته مخې ته کېږم په دې نیا پیغام په دې نیوز په چینل باندې مخامخ زه تاسو ته بالکل خواست کوم چې تاسو زما سره په دې کې مرسته وکړئ. زه به تاسو ته هغه شانتې دغه درکړم کم فیسیلیټیز چې تاسو په هغې کې غواړئ هغه به تاسو ته درکړم او تاسو دغه کاپیانې ولګوئ په دې کې د 15 شپږ 8 روپۍ راشي نو هغه به دې فاونډیشن ته راځي. نو زه د خپل د دې نیا پیغام هم ډېر زیات شکرګزار یم. بیا هم د سواد ټولو سرمایه دارو خلکو ته کوم چې دغه دې وس د روژې میاشت را روانه ده په هغې کې هم څوک خیرات زکات ورکوي، برای مهرباني وکړئ. موږ سره اوس هم سواد د 15 ماشومانان داسې دي چې هغه یتیمانانې دي،
دغه عید را روان دی دغه هیڅ درک نه لګي په دې نیا پیغام په وجه په نیوز باندې زه دا پیغام ورکوم چې برای مهرباني وکړئ د هغه ماشومانانو مرسته وکړئ او راځئ زما سره یو ځای شئ چې موږ دا میشن مخې ته بوځو